من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل. ما ویلیو چې اما بعدون رستو مصنف رحمه الله یو شرافت د فن مصنف فيه ذکر کوي. په کم فن کې چې دا تلخیص لیکل دی ناغه فن د بلاغت دی، نو دا هغه بلاغت او شرافت د تمخ کې ذکر کو په دوو طریقو سره او په دوو دعوو سره. اوله دعوی ذکر کړه چې علم بلاغت دا په علومو کې اجل علم دی، لوی علم دی. دویمه دعوی ذکر کړه چې علم بلاغت په علومو کې دقیق او ادق او باریک علم دی. بیا په هر دعوه باندې دلیل ومومي چې دا خو ادق ذکر دی چې د عربی باریکی وسره معلومي، او وی اجل ذکر دی چې لکه دغه سره د قران کریم اعجاز معلومي. وسو د وکان القسم الثالث سره شرافت د ماخوذ منه او تعین د ماخوذ منه کوي. شرافت د ماخوذ منه او تعین د ماخوذ منه چې ما د خپل تلخیص او د چانه راغسته دی، نو دا تلخیص خو ماخوذ دی کنه دا راغسته شوی دی، خو ماخوذ منه الذي اخذ منه هغه څوک دی چې دا تلخیص تیرا اغسته شوی دی. نو هغه د ذکر کوي چې وای ما د خپل تلخیص راغسته دی د مفتاح العلوم نه چې هغه د امام سکاکی رحمه الله کتاب دی. ورسېږي نو دا تعین د ماخوذ منه شو چې تلخیص راغسته دی د مفتاح العلوم نه. او مو ویلو چې مفتاح العلوم کې اقسام ثلاثه دي، نو په اول دو قسمو کې نه په دریم قسم کې د بلاغت بحث دی. دا تعین د ماخوذ منه و سره به شرافت د ماخوذ منه ذکر کوي چې د امام سکاکی د دغه کتاب ګور ډېر لوی مقام دی، دغه کمالات شته. وکانه القسم الثالث او قسم ثالث، قسم ثالث دچا من مفتاح العلوم د مفتاح العلوم، هغه مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل چې جوړ کړی دی هغې لره هغه فاضل العلامه ډېر لوی عالم. دا تا مې د تویلو چې دا تا د تانیث نه ده، ورنه مطابقت بیا د الفاضلو سره نه صحیح کیږي، هغه مذکر دی او دا مؤنث دی. نه دا تا د مبالغې ده. بیا مې دام ویلیو چې لکه نفس مبالغه خو په علامون کې ده کنه، نو دا تا څه مقصد شو؟ نو ته به وایې چې دا تا تاکید د مبالغې کوي، هغه مبالغه ښه مضبوطه شوه. هغه فاضل چې هغه علامه دی ابو یعقوب دی، دای کنیه ده، نوم یې څه دی؟ یوسف نوم دی. السکاکی ورته وایي، وجه مې ویلې وه چې یا خدا سکاکا څه دی کلی دی، او یا دا دی چې دا سړی څه و یاره انګروها. تغمده الله، والله تعالی د دې پټ کي بغفرانه په خپل بخښنې سره، الله د دې پټ کي په خپل بخښنه کې. نو دا قسم ثالث د کان د پاره القسم الثالث اسم او اعظمه خبر. دا قسم ثالث څنګه اعظم ما صنفا، لوی کتابو ما په هغه کتابونو کې صنف چې هغه جوړ شوي دي فيه پچا کې تعین مرجع کوي ای فی علم البلاغه و توابعها، په علم بلاغت او په توابع د بلاغت کې چې کوم کتب مصنفه دي، نو دغه کتاب د امام سکاکی پکې اعظم کتاب. هغه ما څه شی دی؟ دا ما مبین او بیان کوي من الکتب المشهوره، هغه کتابونه چې کوم مشهور دي. خپل وی تفتزانی وی د امین بیانیه دا بیان دی لما صنفا د ما صنفه کې د ما د پاره. بیا دا نفعن تمیز د اعظمنا، الکه دا کتاب لوی کنه اعظم، نو دا لوی په کوم لحاظ سره عظمت پکې
کم لحاظ سره او په کم جهت سره او په کم حیثیت سره او نفعا په حیثیت د نفع سره چې نفع سوا ډیره وه دا نفعا وی تمیز من اعظمه دا د اعظمه نه تمیز دی او تمیز مرفوعاتو کې دی په چا کې دی عایشه وسینه دا وی دا کته مرچکی ډېر کړي دی وګړي وړي وي لکونه احسنها وزدا لکونه لام تعلیلی لام اجلیه دا علت ذکر کوي د نفعان چې لکه دا نفع پکې ولي ډیره و په کم لحاظ سره دا نفع ډیره وی لکونه د وجه د کېدلو د چانه تعین د مرجع کوي ایل قسم الثالث د وجه د کېدلو د قسم ثالث نه چې دا قسم ثالث د امام سکاکی چې د احسنها احسن په نورو کتابونو کې احسنه کې دا ها ضمیر د احسنها چا تراجع دی اے احسن الکتب المشهوره تعین مرجع کو ها نو دا کتاب وی احسن کتاب په نورو کتابونو کې دا احسن څنګه او پاکي ابهام او رفع د ابهام او ترتیبا سره تمیز شو په اعتبار د ترتیب سره ډېر خپل ترتیب څه ته وایي تفتزانی معنی کوي وضع كل شيء في مرتبته هر شی په خپل مرتبه کې خودل ترتیب خپلو بل واتمها دا عطف د مخ کې په احسنها باندې او احسنها د کون د لپاره خبرو کنه نو دا اتمها به خبر شي واغل کونه حاصل عطف شها معطوف علی دا غي عامل چا تراويستو معطوف طرف ته ولکونه د وجد کېدل د قسم ثالث نه اتمها چې دا اتم د پنورو کتابونو کې تحریرا په اعتبار د لیکلو سره تحریر څه ته وایي تهذیب الکلام ته وایي چې ستا کلام پاکي د چانه د زوایدونه واکثرها دا بیا عطف د پاتمها هغه عطف د په احسنها نو خبر جوړیږي د کونها لپاره لکونه اکثرها د وجه د کېدلو دغه قسم ثالث نه چې اکثر د بنورو کتابونو کې ها ضمیر چا تراجع دی کتب ته اکثر الکتب بنورو کتابونو کې د ډېر چالو یعنی ډېر قاعده جمع کړي وي د علم بلاغت او د توابع قاعده پکې ډېرې وي للاصول قواعد لرا جمعا په اعتبار د جمع کولو سره دا للاصول څه شی دی لکه جاری مجرور للوصول څه شی دی وای دا یا متعلق دی د جمعنا پورې دا جمعن رسته نه کنه دا مصدر دی ها مصدر نو یو احتمال دا دی چې دا جاری مجرور د جمعن پورې متعلق نو کته دی چې جمعن خو مصدر دی او مصدر خو ضعیف العمل په کافیه کې بدیل چې ولا يتقدم د مصدر معمول په مصدر باندې نه مخکې کافیه مبني کی نو څنګه دلته کې دا جاری مجرور معمول مقدم شپه جمعن مان نو جواب دا چې تا مسله پوره نه یاد کړی البته مسله دا نه چې دا معمول بیا ظرف او یا بغیر ظرفي نو که غیر ظرفي نو بیا په دې مصدر باندې نشي مخکې کېده او که ظرف وي نو بیا په مخکې کېدل شي او دلته کې دلیل وصول ظرف مجازي ته کنه ظرف مستقر تاسو وای دا ظرف مجازي دی ظرف لغوه دی نو دا وی ظروف دی او په ظروفو کې توسع مما لا يتوسع في غيره ظروفو کې دا گنجائشي او الته کې نوحات چې کوم مثال ذکر کوي فلما بلغ معه السعي کم ذکر لما بلغ دسه کله چې ورسېدو څوک د اسماعیل علیه السلام معه د بابا سره د ابراهیم علیه السلام سره السعی بلوغتا نو دغه ځای کې دا السعی مصدر دی او دا معه ظرف دی کنه او دا ظرف وې د دغه مصدر پورې متعلق دی او په مصدر باندې مخکې شوی نو ظروفو کې دا توسعي خو شوی به ځکه مراد د معیت نه معیت فی العمل لګوره ها تفسیر چې وګوره
وس کته چې معه متعلق د بلوغ سره دا خبره غلطه ده ځکه بیا خو معیت فی البلوغ را معیت پچا کړه دا د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای بالغ شو لار خو د دینه سکیږي لکه یو ځای سره بالغی کنه معنا غلطه ده معه د بلاغه سره نه متعلق بلکې معه د سعی سره متعلق ده چې کله ورسېدو څوک دازوی السعی بلوغت تا خواری تا محنت تا معه د ابراهیم علیه السلام سره پوه پی نو مراد د معیت ناغه معیت پچا کې دی په سعی کې دی داغه سره یو ځای خواري شروع پوه پی بهرحال خدغه شي یا ولا تاخذکم بهما رأفة په سورې نور کې دی دغه ځم مفسرین ذکر کوي چې وای دا لا تاخذکم بهما رأفة کې وای دا بهما نه دی وای دا وای د رأفة سره متعلق دی نو کلی و سره رأفة مصدر روسته دی او ظرف مقدم شي پوه نو معلومه شو چې وای ظروف دا په خپل مصدر عامل باندې مخکې کېده شي دا یو توجیه ده او که خامخ وي ته په دې خفه کېږي چې مڼه وایي زه دا جاري مجرور د مصدره پورې نه متعلق کومه ځکه چې لکه بیا خو په مصدر باندې د هغه د معمول هغه تقدیم راځي جو بیا بل کار وکړه که نه بیا داسې کار وکړه چې للوصول متعلق کا د بل محذوفا سره داسې ووایه اکثرها جمعا للوصول جمعا او وروسته بیا جمعا ووایه نو دا للوصول دا غینا مخی جمعا مقدر رو باسا او دا دیم جمعا دا اول جمعا دا پارسا کا تفسیر کا تفسیرونه رسیدی تفتزانی سوی هو متعلق بمحذوف دا غدویم قول ذکر کئی وی دا متعلق دا هاغ محذوف سرا یفسره چی دا هاغ جمعا محذوف تفسیر کئی قوله دا دویم قول چی جمعا دے اول قول باطلو هغه اعتراض کوي چې کله الوصول د جمعان سره متعلق شینو مذکور سره څه چل به وشي لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه و اذا که معمول د مصدر نه مخکې کیږي بچا مصدر باندې خو بیا تفتزانی ترجیح ورکوي چاله هغه اول قول مې چې ویل واغی اول حق دا د جواز ذالک چې جایز دی تقدیم د معمول د مصدر په مصدر باندې فی الظروف و ظروف کې ولی جایز دی لأن هذا کده ظروف مما داسې شی دی تکفیه چې کافی د دغلا رائحه من الفعل د فعل بوی د فعل پوه نه شوي د فعل بوی چې ورته ورسي بس په دې کې عمل کوي کا ختمه شو مسله ولكن غیر مصون دفع د اعتراض کوي مولوی صاحب او باعث التصنیف ذکر کوي علت د تصنیف ذکر کوي اعتراض دا دی چې کله قسم ثالث د مفتاح العلوم دومره ښه کتاب او چې احسن ترتیبا او اتم تحریرا او اکثر للوصول جمعا نو تا بیا تلخیص ولې لیکو اعتراض دویم علت د تصنیف وجه د تصنیف ذکر کوي حاصل دا دی چې وای په قسم ثالث کې وای باوجود دغه خصوصیاتو څه نقصاناتو یو نقصان پکې دا و چې حشو پکې و زیاتی کلام پکې هم بل وای تطویل پکې و زیاتی کلام پکې و حشو او تطویل دواړه زیاتی کلام ته فرق ورسته راځي په بحث د اجازه اتنام مساوات کې د علم معنی اته بابونه دي په اتم باب کې به دا بحث راځي بل تعقیب پکې و تعقیب نه د تویل او چې کلام دې سي غوټي چې معنا په سهولت نه ورکړي و دا درې نقصانات پکې نو ځکه ما تلخیص مختصر مې ولیکو او پاغه کې ما دا درې واړه نقصانات بیا ذکر نکړو خالی مې کو دا درې نقصانات ولكن كان لیکن وہ تعین مرجع کوي القسم الثالث قسم ثالث غیر مصون غیر محفوظ ترجمه مو کړي وا دا قسم ثالث محفوظ نه د حشوینا حشو ستوي وهو الزائد هغه زیاتی کلام ته ویل مستغنا عنه چې دا غینه استغنا وی ضرورت وته نوي ها او تطویل ستوي هغه زائد کلام ته ویل کیږي
على اصل المراد چې دا اصل مراد نه سیوای بلا فائده او فائدې نه الکه نو بیا د حشو د تطویل څه فرق دی دواړه زیاتی شو وي وستعرف الفرق تبو پیژنې فرق لره بینهما د دواړو په منځ کې دا په منځ کې دواړو په منځ کې ورته فرق راشي ها چې حشو چې کم نه هغه زیاتی شي ته وای چې هغه زیاته متعینی زیاته سي چې دا ټکه پکې سیوا ده او تطویل کې هغه زائد سي متعین نه ها لا علی التعین یو ټکه سي زائد وي دا فرق به وي تو پیژنې په بحث د اتناب کې روسته بل راځي خلقوا والتعقید او دا کتاب قسم ثالث خالص نه د چانه د تعقید نه تعقید کون الكلام مغلقا چې کلام داسې سوي غوټوي لا يظهر معناه بسهولت چې معنی نه ښکار کیږي په سهولت سره قابلا دا خبر بعد الخبر دی ها ځکه دا کان د پر یو خبر څوک شو غیر مسکون بل خبر سو د قابلا خبر بعد خبر اي كان قابلا كان سره لګي دا قسم ثالث وي قابل للاختصار د اختصار د پاره اختصار پکې ولیو لما فيه من التطويل اختصار زکه پکارو چې تطویل پکې وکنه مخکې دی محتاج او چاته مفتقرا اي محتاجا محتاج الى الايضاح وضاحت دا چا سره لګي لما فيه من التعقيد زکه تعقید پکې بل دا کتاب محتاج او تجرید تا خالی کول ہوتا دا چا سره لګي لما فيه من الحشو زکه یو ټکه پکې زائدو نو چې دا نقصانات پکې نو الفت ما جوړ کو مارته ویلو چې دا الفتو دا جواب د لما د پر لما په کوم ځای کې لما كان علم البلاغه کله چې علم بلاغت کول علم یو کتاب پکې یو مولوی سیب لیکل او خنو حاصل نو ما پکې یو کتاب ولیکو الفت جواب لما دا هغه لما كان علم البلاغه لپاره جواب دی جزاء ده ما جوړ کو یو کتاب چې هغه مختصر کتاب دی په فن کې یتضمن متضمن د زما دا کتاب ما هغه قیدو لره فيه چې په دغه قسم ثالث کې کوم قیدې و تعین مرجع من القواعد دا بیان نه ماده هغه ما څه قواعد قیدې پکې مولوی صاحب یو قواعد دي قواعد جمع د قاعده او یو شواهد دی هغه جمع د شاهدون او یو نظیر دی ها نظائر دای جمع قاعده چاته ویل کی تاسو په خطبه کې ویلي حکم کلی ينطبق على جميع جزئياته تقي تعریف قاعده هغه ضابطه ته وي هغه حکم کلی ته وي چې هغه منطبق کیږي ورزي ټول جزئیات لره مثلا تا په نحو کې یو قاعده ذکر کړی دا کل فاعل مرفوع هر فاعل سي دا یو قاعده او ضابطه او دا یو حکم کلی دی چې سایات دی بیا دغه نتا دنیا جزئیات سکړو هغه د باندې هغه جزئیات دی دا قاعده کلیه سکړه فټ دکړه منطبق دکړه مثلا ضرب زیدون کله کتا دا زیدون مرفوع وی ولی نو تا ما ته وی زکه مولوی صاحب چې دا زید وی فاعل او کل فاعل مرفوع فزید مرفوع پوښتنه نو دا قاعده کلیه شو چې دا قاعده کلیه بیا په دلیل کې کبرا واقع کیږي کبرا واقع کیږي او د جزئی چې کم نه سبب کی د هغه جزئی نه بس صغرا جوړه دا هغه جزئی محمول براواخلی هغه موضوع کی او دغه قاعده کلیه دا هغه محمول به وسکی محمول به نو دې څه وایي زید په ضرب زیدون کې مرفوع دی ورا زیدون فی ضرب زید مرفوع نو دا زیدون دی دغه جزئیه هغه محمول کنا هغه دې څه ا دې موضوع کړه خیال لري ضرب زیدون کې دا زیدون موضوع وناقد موضوع کړه او هغه دا قیدی کلی کل فاعل مرفوع لا مرفوع محمول وغير محمول الحمد لله
دسی دی وی چې زید فی ضرب زید مرفوع ولی لانه فاعل زید فاعل وكل فاعل مرفوع فزید مرفوع. دا یو حکم کلی دی چې منطبق کیږي علی جميع جزئیاته په ټولو جزئیاتو باندې لیتعرف چې معلوم شي احکامها منه احکام د جزئیات منه د چانه د دې قیدینا کقولنا لکه دلته کې به یو قیده زده کې د علم بلاغت یو قیده ده چې د انکار سره تاکید راځي. انکار سره کل حکم هر حکم چې هغه د منکر سره کې کنه یجب توکیده الته کې تاکید وکړي. تاکید صحیح ان براوړي قسم براوړي وغیرہ وغیرہ. دا یو قاعده کلیه ده چې د انکار سره راځي تاکید. بهرحال خو یشتمل و زما دا کتاب مشتمل علی ما فهغه مثالونه باندې یحتاج الیه چې هغه ته احتیاج ده من الامثله. امثله پیژنې مثال څه ته وایي؟ هغه جزئی ته وایي چې راوړل کېږي د پاره د وضاحت د کلی. دغه ته مثال وایي. مثال یو جزئی دی چې راوړل کېږي د پاره د وضاحت د کلی. خپل وایي هیل جزئیات هغه جزئیات چې ذکر کېږي لایضاح القواعد د وضاحت د قاعدو د کلی د پاره. لکه مثلا ضرب زیدون وای دلته کې دا زید فاعل او دا مرفوع دی. دا مثال ته چاله راوړي قاعده کلی له کل فاعل مرفوع. نو د کلی د وضاحت د لپاره خلق مثال ذکر کوي چې وضاحت راشي. او والشواهد کوم شواهد ته چې پکې حاجت واغه می پکې راوړي. شواهد جمع د شاهدون. الکه شاهد چاته ویل کیږي؟ شاهد یو جزئی دی چې راوړل کیږي د لپاره د اثبات د کلی. ور په مثال سره د کلی ثبوت نه راځي د کلی وضاحت پکېږي او په شاهد سره هغه کلیه ثابتېږي. پوه شئ دا فرق دی. مثال سره دا غي قیدی مونږ وضاحت کول غواړو او په شاهد راوړو سره دا غي قیدی څه کوو ثابت او اثبات کوو. نو چې اثبات راشي جو وضاحت هم راشي. نو ځکه شاهد عام شو د مثال نه. په مثال سره اثبات نه راځي او په شاهد سره اثبات هم راغی او وضاحت هم راغی. ځکه فرمایي چې شاهد ویا به جزئیات ته وایي چې هغه ذکر شي د لپاره د اثبات د قواعد او فهیه. نو دغه شواهد چې ده نو دا اخذت من الامثله د مثال نه. ځکه مثال سره ثبوت نه صرف وضاحت. ولم آل جهدا ما وایي کمې نه دی کړی د دې کتاب په تحقیق کې او په تهذیب د تلخیص په جوړولو کې ما ډېر لوی خواري کړې ده. څوک وایي؟ ماته نه. دا لم آلو مې درته ویلی و چې دا آلو اصل کې الا یألو دی. الا یألو که نه؟ نو مضارع چې کوم نه نو متکلم آلو راځي. آلو دی خو بیا آلو راځي. لم چې په داخل شو نو حرف علت یې دړه کو نو لم آلو شو. دا وایي د اولو ون نه دی او الا یألو اولو ون څه ته وایي؟ کمی کولو ته تقصیر ته وایي. لم آلو څه معنا؟ ما کمی نه دی کړی. جهدن په خوارۍ کې جهدن معنا اجتهاد نه وضاحت د جهدن وایي په دغه کې ما وایي کمی نه دی کړی پوره خواري مې کړې ده. مولوي صاحب دا الا یألو چې دی نو دا دوه مفعوله غواړي. دوه مفعوله غواړي او دلته کې خو وایي یو مفعول ذکر د جهدن بل خو نشته. دې اعتراض پوه شئ. نو تفتزانی وایي چې اصل کې وایي دلته کې دوه مفعول دي خو هغه اول مفعول وایي حذف شوی دی. لم آلو معنی څه؟ لم امنعک جهدن اصل کې دې څه دی؟ نو کول مفعول اول دی او جهدن ولا مفعول ثاني دی خو اول مفعول حذف دی. وقد استعمل اولو دا اولو مستعمل دلته کې متعدی مفعولین ہوتا وحذف المفعول الاول وما المفعول حذف شوی دی چې هغه کړي او معنی به څنګه کې حاصله معنی دا چې لم امنعک جهدن ما ستانه په کمی کې ما ستانه په خوارۍ کې کمی نه ده کړی. یعنی خواري مې د خپل منع کړی نه ده و خواري مې تا وقف کړی ده. فی تحقیقه په تحقیق د چا کې هی ضمیر چا ته راځي دی مختصر ته. یعنی فی تحقیق ما ذکر من الابحاث په دې کې چې کوم ابحاث دي د هغې په تحقیق کې وتهذیبه او په تهذیب کې ما کمی نه ده کړی. تهذیب څه مطلب؟ یعنی تنقیح دا معنی شو د تهذیب. تنقیح دې وپېژنده صفا کول د کلام. ورتبته